ګرانو کتونکو الف خان شیرپو ویلفیر فاونډیشن الحمدلله د خلکو سره دغه د امداد سلسله جاري ساتلې ده. داسې خلک چې هغوی په یو ځل باندې زموږ نه اوړه یوسي، په بل ځل چې راشي نو وله غوړي ورکو، په بل ځل چې راشي نو وله چاولې ورکو، په بل ځل چې راشي نو ورله چڼه ورکو. نو داسې یو سلسله د تسلسل سره روانه وي چې موږ ته څنګه فنډینګ کېږي نو په هغې یو څیز روړو او خلکو ته یې ورکوو. زموږ دې کار کې څه خواري نشته، نه څوک کړو او نه په چې احسان کوو او نه د چې احسان اخلو. نو خو داسې څوک وي چې هغه زموږ سره تعاون کول غواړي نو په دې باندې زموږ اکاونټ نمبر وي. الف خان شیرپو ویلفیر فاونډیشن یو رجسټر اداره ده چې موږ سره ډېرې پیسې وي، خلکو له به ډېر څه ورکو. دې وخت کې موږ صرف چاول او دغه غوړي او دغه ورکوو که نه. تاسو له کوم ځای؟ کلاډن. کلاډن څویم ځل درې؟ دا پیدا کونډې او جی څو بچي دي؟ درې. خاوند دې کله وفات شي؟ اووه کاله کېږي. ګټه وټه یې څه ده؟ ګټه وټه مې سم نه. تاسو د کوم ځای؟ همدا 400 څو کالونه راځي؟ زما دا دریم کال دی. څو بچي دي؟ زما 3 جنکې دي او 3 مېلکان دي. دا دې دریم کال دی چې راځي؟ اختر جامې م راله راکړې، څو سودا م وړمه راځم دلته اندرو سره. اختر جامې م هم درله د اختر په شپه دې رل جامې م هغسې ټولو وړوله. صحیح. ها شیرپو شیرپو نه څو بچي دي؟ دوه. تاسو؟ نام هم دا دویم کال دی چې راځم او 15 بچي مې دي. هر څه میلاویږي. تاسو ړومبې ځل دي؟ ګرانو کتونکو دا پکې موږ ته اوس پته لګي دې زنانو ګوره که نه د اختر کپړې بچوله داسې به خپل هم څوک نه کوي. الحمدلله الف خان شیرپو ویلفیر فاونډیشن ډېر څه کړي دي. اوس ډېر خلک به خفه کېږي چېرې زما خو نه شو، خو زه خوشحاله پسې یم چې کونډه راشي یو واړه بچي وي او زما نه څه یوسي نو ما له د شپې خوب راځي. هغې خلکو ته مې خواست دی چې زه هغه شان خلکو له نشم ورکولی. یو هغوی چې څوک راته ووایي چې او هر چا له ورکوه او داسې یو پیکج راشي نو هغې کې زه بیا بنیتي نه کوم. دا د هغوی څو پورې چې زه د خپل فاونډیشن نه ورکوم نو زه کونډه زنانه چې بیوا وي چې بچي یې نه وي او بلکل ګټه وټه. تاسو کوم دی؟ جده عثمان زو څویم ځل دی؟ دا مې دویم ځل دی. بچي دي څو دي؟ بچي مې اته. کونډه دي؟ زما جی میډیکل باندې تاسو بله زه راغلی یم، خاوند مې ګردې خرابې دي، اپریشن یې شوی دی او دا یو بتې لرکۍ خرابه ده. دا دې دویم ځل دی سته؟ زما شپږ کاله وشو چې زه راځم. شپږ کاله دې وشو. څو بچي دي؟ یو دغه دوه کور کې دي. ها شپږ کالونه راځي. ښه دې خوښه ستا د ماشوم جاړي ډېر اورې. ښه ته د کوم ځای دې خوښه که نه ګلې؟ باجوړ کورونو. خاوند دې شته؟ خاوند مې شته دي. او بیمار دی. څه بیمار؟ دا لاس یې کټ شوی دی. لاس یې کټ شوي؟ معذوره دی. او څویم ځل دې دی؟ دا مې پهله ځل دی. ښه دا دې خوښه ته؟ باجوړ کورونه. کورونه. څویم ځل دی؟ لومبۍ ځل دی. ښه دا دې خوښه. تاسو له کوم ځای نه؟ محله حفیظ آباد نه. څویم ځل دی؟ لومبۍ ځل مې دی. لومبۍ ځل دی. کونډه یې؟ خاوند دې کله وفات شو؟ 9 کاله وشو. څو بچي دي؟ 6 جنکې دي، یو هلک دی. راشه دې خواته. کوم ځای نه؟ د ښکته کلاډن نه راغلی یم. یو مې زوی دی لیونی دی، پیسې هم نه دی، خاوند مې مړ دی، 3 مې جنکې دي. او کله نه راځي؟ پروس کال هم راغلی یم او لکه دا مې دا دویم ځل دی، لکه دویمه روژه ده. صحیح. ادې خوښه. تاسو؟ خونډېري نه. ښه مور ستا صرف یوه لور ده؟ صرف یوه لور مې. صرف دوه په دوه یې؟ 3 بچي مې مړه دي، 3 لوڼه مې او د یوه لور مې 2 په 2 ناست دي. تاسو اخواشه هغه ځای کې ودرېږئ ورشه. ښه تا ته نه ویم تا ته نه ویم تا ته ویم ښه هلته ودرېږه تا له غټ انعام در کوم. دې خوا راشه. ښه څویم ځل دی دی؟ دویم ځل دی. کور کې څو وروڼه خویندې؟ موږ 4 خویندې یو. ورور دې شته؟ نه ورور مې نشته. او پلار دې؟ پلار مې مړ دی. پلار دې مړ دی. 4 خویندې ورور نشته؟ ډېره ګرانه ده ګرانو کتونکو، 4 خویندې او نه وي دا ډېره زیاته ګرانه. خو بهرحال دا سلسله به موږ جاري ساتو او دا به مخ وړاندې روانه وي.
ګرانو کتونکو دغه سلسله ستاسو د وړاندې روانه ده انشاءالله دا به تسلسل سره جاري ساتو موږ سره اوسئ ګرانو کتونکو الف خان شیرپو ویلفیر فاونډیشن په دغه رمضان المبارک کې د خپل وس مطابق چې کوم دی د دغې خلکو سره کومک ساتلی دی دې کې زه د هغه ملګرو زه غواړم یو 3 نومونه علم په ټول دغه کې ښه یو دولت خان حاجي صاحب یو پکې یو ملګری دی او 100,000 روپۍ راته لیږلي دي او یو کلیم بی دی هغه خپل ځان پیژني نور دا نه الف خان شیرپو لګیا دي تسلسل سره الحمدلله کافي مقدار سره چې کم دی نو فیملی بنسپتي والا ډېر زیات مننه کوم چې د هغوی په وجه باندې موږ ډېر غټ پیکج ورکړ ډېر غټ پیکج هم ورکړ انشاءالله دا سلسله مخ په وړاندې بوځو ابلو دې لیک له ما غوړي ورکړل دې لاړ او هغه دې نه لار کې چاپټ کړل د دوی کور ته زه تلم په کور کې مازوران دي کم کور کې چې مازوران وي په هغه کور باندې رحمتونه راورېږي نو زه د دوی د کور چې کوم دی نو دا ما کتلی دی او ډېر انتخابي ضرورتمندي دا سره که نه جی بالکل تاسو سره راغلی وی سید الله سید الله بل مې دله چې غوړي درکړل نو هغه چالاک پټ کړو بزګار سره په غیر روان چنچی را سره مې سولې وم کې او بس چا پټ خبرم ته نشو مې چې څه شو او سرکاري وړه دې اغستې دي که نه سرکاري وړه ما اغوستي یو اغستې هم دي دا واله او ګرانو کتونکو دلته ویلچیر هم ضرورت دی دا مونیسه او دا مونیسه بل واله ښه راشه دې خوا ته څومره وخت نه دلته راځي څه سره ته میلاو شوي زما د اته کالونه ډېر وشو ما ته دلته هر څه میلاویږي زما د بچو د مدرسې کتابونه د سکول کتابونه زموږ د کور سودا هر څه موږ ته دلته میلاویږي ابا زه ډېر ضرورت تاسو ډېره شکرګزار یم تاسو موږ سره دونه غټ امداد کوئ موږ له هر څه راکوئ بس موږ په دې ډېر خوشحاله ګرانو کتونکو د دې خاوند چې کوم دی نو چاویشته دی د دې 3 لوریانې دي 3 لوریانې که نه 2 لوریانې دي او 3 زامن دي د ګټې وټې څوک نشته دا 2 کالو راسې راځي په هغه بچو باندې تعلیم او هغه تعلیم وسیله چې کومه ده الف خان شیرپو ویلفیر فاونډیشن پکې مدرسې وي د مدرسې کتابونه نن سبا ډېر زیات ګران دي کپړې بیگ بل وړه چې کوم دی نو د څو زرو جوړه دی وړه یوړه د 3,000 د 3,000 جوړه چې دستاربندي وه دستربندي وه خواهش یې زار که الله دې قبول کړي دې ځنې یوړه داسې ده که نه بس تاسو د سره امداد کوئ دا به موږ سره امداد کوي او بس الله دې تاسو له هم ډېرې درکړي دوی له هم دې الله پاک ورکړي خو ګرانو کتونکو صرف مې دا وي چې دا د 8 کالو راسي دا زنانه دلته راځي او د دې نومې ضرورت چې کوم دی هغه خدای پوره کړی دی او موږ یې پوره کړی دی مزید هغه توان نه لرو خو تاسو را سره دا خلک سپانسر کړل نو د دې اوس هم د بچو کتابونه پکار دي او هغه کتابونه هم ورته اغوستی وي نو ضرور را سره مدد وکړئ ډېره مننه خوشحاله اوسئ انشاءالله دا سلسله مخ په وړاندې بوځو دا ونیسه او دا ونیسه ها ډېره مننه خوشحاله کتونکو الف خان شیرپو ویلفیر فاونډیشن د خپل وس مطابق د دغه بېوسه بېکسه بېڅوکه خلکو سره مرسته جاري ساتلې ده دا مخال زما شاته چې دا کومې تورسرې ګوري دا ټولې کونډې دي په پښتو ژبه کې دا وایم چې د دوی خاوندان مړه دي د دوی بچي
یتیمان دي. ډېر خلک موږ ته دا ته وایي چې یاره ستا دفتر ته صرف ښځې راځي. الحمدلله الب خان شیرپو دفتر ته صرف ښځې راځي. هغه ښځې راځي چې کونډې رای، چې خاوندان یې مړه وي. دغه انتقایي ضرورتمند دي. چونکې ګراني دومره زیاته ده چې هر سړی ضرورتمند دی، خو بیا دا خلک ډېر ضرورتمند په دې دي چې د دوی د ګټې وټې څوک نشته. ماشومان بچي دي، نو دا ډېر ضرورتمند دي. په دې عقله باندې ډېر خلک زموږ نه خفه شي، سړي وي راشي یاره موږ له سره نه کړل، الف خان موږ له سره نه کړل. هغوی ته زه التجا وکړم، درخواست ورته وکړم، چیر وره منمه چې غریبي ده او ګراني زیاته ده او ته چې کوم دی حقدار یې، خو د دوی نه زیات حقدار نه. نو په دې باندې تاسو مه خفه کېږئ. خو بهرحال هغوی بیا خپل عزت راټینګ کړی وي. نو دې وخت کې موږ دې له صرف غوړي ورکوو، چاول یې ورکوو. دولت خان صاحب ډېره زیاته مننه کوم، الله دې خوشحاله ساته، الله دې عزتمن کا. زموږ په لندن کې ورور دی کلیم بی، ورسره چې کوم دی نو یو حماد بی چې کوم دی 100,000 روپۍ راته رالیږلې وې او دا د هغې یو تسلسل دی. په 1500 روپۍ باندې پیکټ غوړي دي. اوړه خو بیا هم لږ سرکار ورکوي، خو دا سیسټم چې کوم دی روان دی. خو ټولو مخکې راشه دی خوا صاحبه، بابا راشه دی خوا. د دې بابا باقاعده ما ویډیو کړې وه، دی بیمار دی او د سره د کوروالا چې کومه دغه راغلی وراشه رور مې دا ونیسه او دا مونیسه راشه رور مې دا مونیسه او دا مونیسه. ښه په ډېر څه قبول کړې. ځه ښه ته د کوم ځای؟ زه د شرپو. شرپوی؟ ښه. څو بچي دي؟ 2 لوڼه مې. خاوند یې کله مړ؟ یو 2.5 کاله وشو. 2.5 کاله وشو. دلته په لومړي ځل راځي؟ په لومړي ځل راغلم. ښه. ته؟ زه ریاضو. څو بچي دي؟ 15. 15. څویم ځل دي؟ حامد دویم ځل دی. دویم ځل دي. ښځې تاسو؟ 4 بچي مې. خاوند یې کله مړ دی؟ د شپږم کال دی. ښه ګټه وټه یې څه ده؟ هېڅ زوی مې بس ورکوټې دی، لا سکولونه وي واړه. دلته یې څویم ځل دی چې راځي؟ پروسه کال راغلی. پروسه کال. ښه. مورې؟ موږ هم پروس کال راغلي وو، ماوړه دې راکړو او زما همدغه یو زوی ماته ونیوی 2 میلیونه دي او کونډه یم او ناجوړه یم ډېره. زما 6 بچي دي او ماشومان دي، څوک مې نشته. عمر زوی د دې سره راباته 1.5 کال وکړي. تاسو؟ ما 10 کاله شول چې مړ دی. 4 بچي. 4. ستا شادي کارت کې نوخار دی که نه؟ نوخار. نوخار یې ته دلته اوسو. صحیح ده. 3 میلیونه دي او خاوند مې مړ دی. دا 3 څویم ځل دی؟ زه بس لومبي. مخکې نه راغلی؟ نه. او ستا څویم ځل دی؟ ما پروسه کال هم راغلم، دې پېرې دا 2یم ځل دی. او ستا؟ زه اوس راغلم. ښه. ته کوم ځای؟ ریاضو. خاوند دې کله مړ دی؟ یو 4 کاله به کېږي. 4 کاله به کېږي. څو بچي دي؟ 3. ښه. ستاسو؟ زموږ هم خاوند مړ دی. خاوند هم مړ دی. ښه. دا به 6 کاله وشو. 6 کاله به وشي. زما خاوند مړ دی. 9 کاله ګټه وټه څوک نشته مورې؟ نه. صحیح. ګرانو کتونکو دا تاسو وینئ چې دا تسلسل سره چې کوم دی نو دا خلک دلته راځي او دوی له به چې کوم دی نو موږ خپل اوس دا څیزونه ورکوو. دا ګرانو کتونکو تاسو وکړه دغه تسلسل انشاءالله دا سلسله مو مخ په وړاندې بوځو. ستاسو په مرسته په تعاون باندې دغه سلسله روانه ده، خو ستاسو مرستې راسره یې ویړم وی چې د خلکو له ډېر څه ورکو او ضمیر هم کله خوشحاله شي چې حقدار ته څیز میلو شي، بیا ډېر زیات خوشحاله یم.
ډېر خلک راشي خفه شي ماله دې رانه کړه زه ضرورتمند یم خو زه یې ښه ګایډ کړم نو ډېر خلک بیا په هغې باندې خفه شي زه وایم چې سړی یې وي د ګټې وټې وي نو کونډه ډېره ضرورتمند ده هغې طرف ته پاملرنه پکار ده. ټول خاوندان مړه دي سوچ وکړه دا ټولې کونډې دي لکه دې خاوندان مړه دي ستا څو بچي دي؟ ګرانو کتونکو علب خان شیرپو ویلفیر فاونډیشن الحمدلله دغه سلسله جاري ساتلې ده. زه د دولت خان حاجي صاحب ډېره زیاته مننه کوم. الله پاک دې ولې عزتونه ورکړي، الله دې په بچو خوشحاله کړي چې د هغه په وجه باندې دا تورسرې او دا کونډې که چا چې خاوندان مړه شوي وي هغوی ته څه ناڅه میلاویږي. زه د کلیم صاحب ډېره زیاته مننه کوم. یو بل ورور موږ ته 100,000 روپۍ رالیږلې وې، په هغه 100,000 روپیو باندې موږ هم ډېر زیات کار وکړو، ډېر خلک پرې مستفید شو د روجو د چڼې په شکل کې ښه. لکه نن سبا په 395 روپۍ باندې کیلو چڼه ده، نو ډېره ګرانه ده. خو دا نظام الله پاک چلی زمو ستا کار نه دی. خو چې کم خلکو له خدای پاک ورکړې ده نو خو ما سره ډېر څه فنډ وکړه نه، نو ما به دې خلکو له ډېر څه ورکول. لکه دا زنانه ته له کوم ځای نه راغلې مورې؟ کلیاس نه. کلیاس نه. ستا څو بچي دي؟ اووه. څویم ځل دی؟ زه په ړومبي ځل راغلم. په ړومبي ځل. اووه بچو کې څو ګټه وټه نه کوي؟ نه ټول دغه دي، واړه واړه دي. واړه واړه دي. ښه تاسو جي؟ مونږ خو چې دی دا سویم ځل دی چې راځو، هر کال راځو. داسې هم چې راشو نو تا موږ ته شنې ولیږلې او بس زموږ خو ماشومان یو خاوند بیمار دی چې راشو نو ته موږ سره ښه لاس کوې او چې تا پسې څوک دغه کړي الله پاک ته یې په ځانونه اخته کړي. کور کې مته خیرې کوو اوس یې مرته کوو. د څومره وخت نه راځئ؟ 4 کالونه وکړي. 4 کالونه. 4 کالونه. دې ځای نه ورته څه میلاو شوي؟ میلاو شوي روکي ما د ماشومان ورسره دې له دې کپړې هم ورکړي دي، سپلې دې مله ورکړي دي. او اوس وخت کې چې دی نو زه تا جوړه شوې خاوند ته مې ویل تا زه پسې چل بوزم چې قرضدارې شوې ډېر یم چې دې رور ته مې موږ لږ فریاد وکړو چې زموږ سره لږ مدد وکړي او انشاءالله مدد به راسره کوې. کړی دې مې دې راسره اوس پر مې راسره ورو دې مې راکړي دي، یو څیز دې راله راکړی. دا ګرانو کتونکو دا بعضې خبرې زموږ نه هېرېږي چې خلک موږ له د کم کلونو نه راځي څنګه راځي. خو دا اوس مې دوی ته خبره کوله چې ما یې اوس پکې له انتخاباتو ته م ولاړو الیکشن ته، نو الحمدلله دې زنانو سره تېرو 10 کالو راسي چې دا پکې 4 کالو نه راځي. دې خاوند ما ته یاد شي چې په ډانګورو به راته داسې بالکل په ډانګورو به راته تا موږ سره ډېر دا یو سلسله روانه ده. دا واله اورې دا م واله دا سلسله به انشاءالله مخ په وړاندې بوځو. دا ونیسه دا م ونیسه ځئ ښه ځئ دې خوا ته ودرېږئ. ها مورې ته خپله قصه وکړې خلکو. زه زما په لوڼو یې تعلیم کړی دی، زما لوڼو له قرآن مجیدونه هدیه کړي دي. زما دا 6 کال دی، ما له کور له کرۍ راکوي، زما بچو له جامې لي، زما بچو
چې څه نعمت د خدای تعالی هغه لبخان ورکوي. څوک چې زما په دې بچي پورې دا خندا کوي الله دې ورپورې خندا وکړي. زما لوڼه عالمانې دي ماشومانې وي او اوس عالمانې دي شکر دی قرآن مجیدونو پورې سکولونه یې پې وي او هر څه یې پې وکړل. الله د دې وزونه یو په دوه ورکړي او دا زموږ شپږم اووم اتم کال دی چې راځو او موږ سره مې دا زوی مدد کوي. الله دې ورسره مدد وکړي او الله تعالی دې غرق پر کړي چې زما بچو پسې څوک دغه کوي. ښې خورو ښې سکو ښه اغوندو یې ښه هر څه راله راکوي. لکه تا چې کومه خبره وکړه نغدې نغدې پیسې د کور کرۍ او د کور کرۍ لاله راکوي. دا کور بچو له لاله د مشینونه یې راکړي دي بچو له نغدې لاله راکړي دي ډاکټرانو له یې راکړي دي په بچو مې تعلیمونه کړي دي بچې اوس عالمانې دي زویه. کتونکو دا سلایي مشین یادوي ښه الحمدلله دا صرف درته ښیم چې دې مور به خیر غوښته او زموږ په وجه باندې چې کوم دی نو دوی ته ډېر څه میلو شو. دا ونیسه مورې او دا مونیسه ښه د الله به خیر کړي. ښه هروره زه خو راځم روغ د 5 کالونو راځم چا سړي ته به م راتلم. زما 4 لوڼه دي دقه مې زوی دی مشر زوی مې د مخکې نه روک شوی دی او شکر دی تا راله یو ځل 5,000 راکړي دي بیا در راله 2,000 راکړي تا یې په لوڼو باندې سبق وایي هغه عالمې شوې شکر دی هغه عالمې شوې شکر دی او دلته کې اوس دا په لومبي ځل رالم چار سره کې د ښه سودا راکړې ښه په نرتوب دې راکړې ده زما سره ډېره مرسته کړې ده. زما زوی لور په هسپتال کې وه ته ولې په خپله راغلی وې ته ولې په خپله راغلی وې وروره تا زما لور هلته ولیدله تا راله هسپتال کې دوی م رااخسته تا ولې پیسې م راکړې او انشاءالله تا زه چېرته هم تشه نه یم لیږلی تشه تا نه یم لیږلی کرۍ له دې پیسې راکړې دي چینچې کې د را سره سودا ایښې ده خدای له ډېر دغه درکړه جون درکړه او خدای دې کامیاب کړه چې څوک د پسې دروغ وایي یا الله ته په خپله توره ووالې کې اورې ته په خپله توره ووالې. نن زما ډېره مجبوري وه چې بېګا موږ سپوره روټۍ خوړلې ده می کره غوړی نو می کره روزي نه می کره وړو نو وړو نن سهار راله 3 ګوتې په خپله یې په دوکان کې راکړل چې ورته یې پر یاد وکړو او نن ما ورته زه نه له هغه پسې ځم او که نه مې زه به د خاوند کارت او دا کارت به مې تا سره پروت وي ما له به هفته په هفته سودا راکوې او زه به تا له به زه خپل کور ویډۍ راوړم چې کله زه ماښام کښېنم او زه هغه درې له زه تشي رانباسم. زما خاوند دا اوس په 3 روزه کال برابر شو. زما 4 جینکې دي او یو مې دقه زوی دی او دې ما له سکول نه راویسته زه به له کیر پخوم الوګان ولی شوم دقه الوګان ولی شوم او هغه خرڅې ته دې چپړو او د حالات ته وګورئ اورې نو زه کباړ پرې راټولم کباړ خرڅوي بوجۍ شاته راړولي نو دا زموږ حالات دی. صحیح دا واله ټولې روجې راپاره دا ټیم ګیم بس دی او دام واله ښه ته کوم ځای زه د کڼې ورنه کڼې ورنه بدرخان کلي کڼې ورنه خاوند دې شته خاوند مې آیس کې کاروبار نه کې بس د شپې ټوله شپه وي او د ورځې ټوله ورځ وي دي 3 بچې مې دي خاوند دې آیس کې دا واله دام واله تاسو د کوم ځای کالیاس دا ونیسه ښه وایه موږ د مانځو نه راځو دا 5 کال دی اندرور مې راځي زه م راځم تر الله هر څه راکوي موږ د خانانو کار کوو زما خاوند د دماغو بیمار دی 2 بچې مې دي 2 بچې 5 کال دی چې هلته راځي هر څه درته میلاویږي ګرانو کتونکو صرف درته دا ښیم کله مې اندرور راځي کله زه راځم اندرور ته دې بیل میلاویږي تا ته بیل میلاویږي او خواښې ته دې بیل میلاویږي چې بیل یې داسې به صفا خبرې کوو ښه صحیح ده دا واله او دام واله ښه دا دې خوښه دې خواته شه ښه راشه دې خواته کوم ځای ته زه شرپا بدرخان کلي پلار دې شته پلار مې مړ دی نن یې 3مه میاشت ده پلار مې مور مې دت کړه ښه د پلار دې 3مه میاشت ده چې څومره خویندې موږ سره 2 خویندې او 2 ورور ښه چې څه وي دلته راځه ښه الله به خیر کړي ښه صحیح ده دا واله راشه دې خوا تاسو جي نجاباتو اجاباتو عمرزو اجابات کونډې سیم ځل دی
بس پروس کالم راغلی مې دوه ځله سودا مې وړې وه سخت کالم راغلی څو بچي دي وګوره خیره سره ګټه وټه پکې یو هم نه کوي واړه دي لا ټول واړه دي واړه نه یو پکې یو پټي خري گزاره کوي او نور به ځلا واړه دي سکولونه به مدرسې ها دا والا ادم والا تاسو جی زه شینکې کورونه شینکې کورونه خاوند دې شته شته خو بیمار دی څه بیمار دی خپو نه راغلی بسکټ کې پروت دی او بچي مې واړه دي څو بچي دي 15 نو ګټه وټه نه کوي بچي نو واړه دي 3 جن 2 جنې کې 3 لکان دي واړه کور خپل دی کور خپل دا والا دا شابه دی خاله ابه وی چې مال چې کم دی نو دغه دی او دام والا ښه ځه صحیح ده ان شاء الله دا سلسله مخ وړاندې بوزو ګرانو کتونکو دا ستاسو امرستې دي ستاسو ملاتړ دی ستاسو ملګرتیا ده دغه بېوسه بېکسه بېڅوکه خلکو ته چونکې هر سړی ضرورتمند دی لکه دا یوه زنانه پکې راله وي خاوند مې خپې کار نه کوي په کټ کې راته پروت دی روجه ده او چې دروغ وی نو دا سیس په ارام دی دا روجه چې کومه ده دا دوی غونډه لاړله موږ چې د څه تپوس کو ولې زه کونډو ته په دې توجه ورکومه چې لکه یو ماشومه پکې راغله هغه ماشومه څه وی چې زما 3 میاشتو شو پلار مې مړ دی هېڅوک هم نشته ما ورته بیا هم ووي چې بیا هم راتلی شي بیا هم راتلی شي نو کونډو ته موږ ډېره توجه ورکوو موږ وو چې حقدار ته رانصیب میلو شي د شپې خوب هم راځي خوشحاله مې یو په دې باندې تعلق نه جوړو او نه په مخ مروت باندې دا ښځه دا زنانه ده د 10 کالو راځي یا د 15 کالو راځي یا بله 8 کالو راځي بله 4 کالو راځي اوس خو دوی په ما باندې پښتو نه کوي په دې راتلونکي الیکشن کې که نه نو دا هغه خلک دي چې بس بیا به ترې موږ څه تمه کوو د دوی بیاړو څه شته دی نو خو بهرحال موږ الله دپاره چې په خپل رب باندې ځان وبخو ځان له آخرت ښه کړو د هغې دپاره لګیا یو انشاءالله سلسله مخ په وړاندې بوځو مننه خوشحاله اوسئ کتونکو لبخان شیرپو ویلفیر فاونډیشن د خپل وس مطابق چې کوم دی د دغه غریبانو بې وسه بې کسه خلکو سره تعاون جاري ساتلی الحمدلله د الله پاک لاک لاک شکر دی دې وخت کې ماښام ته لږ وخت پاتې دی موږ روج هم تقسیم کړی موږ د هغې نه پس بل ډسټریبیوشن هم کړو ډېر د لرې ځایونو نه خلک راځي او د څو کالو نه راځي دا به دوی نه تپوس کوو څونه وخت نه راځي او څه به وایي په دې مقابل زه خو شپږو کالو نه راځم خو دې ځای نه خالي لاس نه یم تللی چې څه د دوی وس یې هغه موږ له راکړي او ځو غریبانان یو ځکه دلته راځو بېوسه یو صحیح ګرانو کتونکو باقاعده موږ دا یو چټ چې کوم دی نو دا ډک کړو او دا چې کوم دی نو د دې نه پس دلته کې موږ دی له څه ورکړو تاسو کوم ځای نه راغلي تاسو چټ موږ زیاره ځان نه راغلي یو او دلته 3 کال نه راځو خو چې کله موږ راغلي په کوجه کې په اثر ورځ موږ راغلي څه ناسه تاسو راکړي دي اوس خو الیکشن ته ولاړم اوکراین مې نه خدا خاجي روډ په درکو ولې نه پاس کو بل ان شاء الله که خیری روډ پر راکوي کنه کو دې نصیب بالکل درکو صحیح ها تاسو رقم دی نه موږ د واحد ګړی نه واحد ګړی پېښور نه څومره وخت نه راځئ دې څلورم کال چې راځو اوس دا الو تراکه رااله موږ الو تاسو چې زین په لار باندې بانګ وایي ها بانګ بر باندې وایي خدای چې روجي مې ودر کړی دی ابو ته خو روجي راکړی و په خیر روجي ولیم خاطر مونږ چې بابات نه رکی راغلی بس بابات پېښور نه څونه وخت نه راځي زموږ د دریم کال د رکی چې کله راغلی تا بینوا نه لېږلې سودام ځان سره وړی ده صحیح ها تاسو پښتو ده مامو
پښتو دامن پېښور نه ستا یو زوی بیمار دی څه بیمار دی هغه د وینې کمې هم دی ګردوب تکلیف هم دی او ډاکټر وایي چې دته د زړه تکلیف هم لږ لګېدلی دی خو لکه وس نه لرم خاوند دې شته او خاوند مې شته هغه ته د تور زیړی دی پردي کور کې اوسېږم پردی رشکه چلی ډېر په مشکله سره لکه ګزاره کېږي صحیح دلته سویم ځل دی دا دویم ځل دی مور یې ستا سویم ځل دی ما زه دریم کال چې راځم پېښور نه راځي شالم نه راځم شالم نه تاسو سره بچي دي دا مې دا نسوار دی پلار بیمار دی خپه کې رار دی راتې شونه دا لوري راولېږه لکه سم دی دا دی دا تورل پټه او دا بله هغه ښځو سره ارام دی ناروا شي سهار بی وړم نه پیدا کېږي مې سوچونه وړي وي یو څه یو ستړي ناګمان ته لاړو ګلبېدې سره تش تور رال پېشمني کې تلو صحیح راشه خو مور دې خوا دا چې کوم دی نو ستا پلار نشته بیمار دی بیمار دی ښه ستا اووه لوریانې دې خوا راشه دې خوا راشه ستا اووه لوریانې دي اووه لوریانې مې دي او زه په خپله د شوګر بیمار یم او بس تاسو را سره امداد کوئ الله را سره امداد وکړه بچیه اوس دا روجې ستاسو په هغه کوجې په وړو باندې ونیولې اوس را کره بیخي خانجي څه نشته دغه شان ریان دریان ناسو مالت کې څوک څه راکوي نه هغه کار مې یوړه خوړه راله نه راکوي ستا نه کېږي ډېره بېوسه یم او څومره وخت نه ماله راځې یاره زما خو به 8 کاله کېږي چې راځم او ته اووه لوریانې دي که نه څو معذوره دي دوه معذوره دي یوه لکه درېیمه چې ده نو په یو لاس معذوره ده او دا نورې بیخي شلې دي ګرځېدی نه شي ګرانو کتونکو اووه لوریانې دي نورې د ګرځېدو نه دي سوچ وکړه دا مور وله خیر غواړي یا دلته کې راځي اووه لوریانې دي پلار نشته رور نشته جون به څنګه تېرېږي ډېره زیاته ګرانه ده دا والې دا ونیسه دا ونیسه جي الشابه دا ونیسه دا ونیسه دا ونیسه دې خوا شه راځه دې خوا ته شه راځه دا ونیسه دې خوا راځه الشابه دا ونیسه راځه او دا ته ونیسه ښه انشاءالله دا سلسله به مخ په وړاندې بوځو او دا به روانې دې خوا راشې دې خوا راشې زه شاب راشه ته د کوم ځای رزړو ماما زوی رزړو چارسدي رزړو څومره وخت نه دلته راځې پروس کال تا راکړی سخت کال رالی چټ راله راکړه پروس کال هم درکړي څو بچي دي 5 خاوند شته مړ دی مړ دی چټ راکړه ته دې خوا شه ستا خاوند شته او ما طلاق راکړ چې راولم بس روان مې بند شوی دی لورې راله واده کړی دی هغه واده کړی دی بس ما ته طلاق واغوست رالم ته اوس طلاق واغسته بچي د سرې دي زما وړه لورې واده کړه اوس وی راله نه راکوي بس زه رور مې ته طلاق واغوست زه رالم اوس د هغې نه پس څلورمه میاشت د زړه وال مې بند او بس ټول عمر مې هسپتال کې تېر اوس واده کې چې داسې رشته دلې وکړو لاورګه ټیک شي والی باندې ها نو څوک داسې چې علاج عمر لکه یو نکاح پې تړي اورګه صحیح ده چې دا خدای پاک ټیک کړي نو دا اپریشن وشي صحیح دا والې دا ونیسه او دا تو نیسه راشه دې خوا کتونکو دغه روانه سلسله تاسو کتله چې پېښور خلکه پکې وو د رزړو پکې وو د چارسدې پکې وو د پښتونخوا د لرې برې ګوټ نه خلکه دلته کې راځي الحمدلله څه ناسوړي د الله پاک لک شکر دی په دې باندې خوشحالي وي انشاءالله سلسله مخ وړاندې